بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نمنګه د سجده سهو په باره کې خبره شروع کړې ده چې سجده سهو دا په حدیث سره ثابت ده او بیا احکام د سجده سهو موږ ویلو چې فرض نه پاتې شول نو سجده سهو باندې کېږي دا شان واجب ده نه په قصدن دی پرې خودل نو بیا هم په سجده سهو نه کېږي ملزمات ته دوباره وکای او کچرته واجب ده نه په هیر باندې هیر پاتې شول نو بیا به سجده سهو وکړي اوس کم اسباب دي چې دا غي د وجنه سجده سهو لازميږي نو پرون سبق کې 12 سنه موږ غي ویلو نن سبق کې فروع تتعلق بسجود السهو یوسو فروعي مسائل لاندینی مسائل چې د سجده سهو سره متعلق دي یوسو مسائل بیانې د سجده سهو متعلق نو يجب سجود السهو بسهو الامام على الامام والمقتدي ولا يجب سجود السهو اذا سهى المقتدي حال اقتدائه بالامام وی کچرتا د امام باندې سجده سهو لازم شولا په امام باندې سجده سهو لازم شولا نو په امام او مقتدی په دوانه سجده سهو بګي او که صرف په مقتدی باندې په داسې حال کې جدي په دې امام بس اقتدا کوي که په دغه وخت کې د واجب پرې خودل نو په دې امام باندې په مقتدی دوانو باندې دغه نشته سجده سهو نشته مثال دا ده لکه عبد هو رسول پورې په دویم رکعت کې مونږ ویل دي او دا اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد الامام وي مقتدی نه ویلې نو په امام او په مقتدی دوانو باندې سجده سهو لازم ده او که مقتدی عبد و رسول پورې منځوي او بیا ورته پته نه و چې دا دویم رکعت ده که دریم رکعت ده اللهم صل علی محمد دې شروع کړل نو بیا به دې انسان زمانه سجده سهو نه لازم نو په لازميږي نو امام باندې هغه ورور دې شو لکه خوري څه نه نو سار نه راغله پړچو ده پوه شو به نه ها نو دا مسلګه یجب سجود السهو واجبی کې سجده سهو بسهو الامام فسهو د امام سرا على الامام والمقتدي په امام مقتدي باندې باندې ولا يجب سجود السهو او نه واجبی کې سجده سهو اذا سهل المقتدي حال اقتدائه بالامام کله چې مقتدي سهو شي په داسې حال کې چې د په امام پسې اقتدا کوي ويجب سجود السهو على المقتدي او واجبي کې بس د سهو په مقتدي باندې اذا سها حال اکمال صلاته کله چې د سهو شي په داسې حال کې چې د خپل منځ پوره کوو بعد تسلیمت الامام د سلام د ګرځول د امام نورسو یعنی امام سره دی ولاړل نو دنه یو رکعت شو یو دوه رکعت شوې دي او د امام سره چې مونږ ورکو ول د امام نه امام خپل سلام وګرځاو او د خپل پوښوي رکعاتونه کوي او په دغه رکعاتونو کې به د مان سجده سهو لازم شولا نو بیا سجده سهو کوي نو امام سره چې کله د مقتدی ده نو په هغه وخت نشي کولای خو چې کله د خپل جدا مونږ ځاله پوره کوو او په هغه وخت د سهو شو نو بیا به سجده سهو وکړي هي وجب سجود السهو لازمي سجده سهو على المقتدي بمقتدي باندې اذا سها کله چې د سهو شي حال اکمال صلاته فداسې حال کې چې د مونږ پوره کولو وخت بعد تسلیمت الامام لامام د سلام نو رسو بیا اذا وجب سجود السهو على الامام کله چې واجب شي د سهو په امام باندې وسجدا هغه سجده وکړه وجب على المقتدي نو واجب دی په مقتدی باندې ان يتابع امامه في سجود السهو چې د خپل امام په سجده سهو کې تابعداري وکړي لکه پوه شو به باندې باقي دا خبره وشو لکنه چې په امام باندې سجده سهو لازم شي نو په مقتدی باندې به هم لازميږي نو چې کله امام بیا سجده سهو کوي نو مقتدی به تابعداري کوي الذي وجب عليه سجود السهو فقد اثم اذا تركها عامدا وبه انسان باندې سجده سهو لازم شولا سجده سهو به لازم شولا او د بیا قصدن پرې خودله مطلب دا کنه چې واجب پرې خودو نو بل باندې سجده سهو وا او دا د مړه وساسم کار د شوی د سجده سهو ته پکې څه ضرورت ده او په قصد باندې سجده سهو پرې خودله نه دی ګناګار ده او دا مونږ واجب الاعاده ده یندا مونږ به دوباره بیا کوي
الذي وجب عليه سجود السهو آکس واجب شفا باندې سجده سهو فقد اثم ندیبه ګناګار وی کلا اذا تركها عامدا کله چې پریګیا غلره پقص ورا ووجب عليه اعاده الصلاه او بدمانی دا منذ را ګرځول واجب دي الذي آکس ترک اکثر من واجب ساهيا چې هغه ډیر واجب پرې قول په هیر باندې مطلب دو واجب ته پاتې شول درې ته پاتې شول لکه همې لکه چې دا غونډه کې نه ګډ وډ غونډه کې د ماخه ماده د مکه شو لول په پرو باندې قرات شروع کو ادا وي بیا دې وکړل چې قومه جلسې پکې ونه کړل یا دغه چې د عبد رسول نه او په دیم رکعت کې عبد رسول نه او منځوي پوښوي بیا چې دریم رکعت پاسې نو په پټه باندې ویل دي چې بیا په شروع ولا کوله په زور باندې شروع ولا کوله او بیا چې نه د سورې فاتحه سره په صورت هم ملګو په دریم رکعت کې نو دا د څو کارونه غلط وکړل خو بس لیونه نه هیر دي هر څه تیر شوې دي میموري بالکل ختم شوې ده هر څه تیر دي چې لکه دا څه کوم ځنه کوم او په اخر کې یو څه د سا وکړل چې پوره ده خو شوې ټول لپاره الذي ترك اكثر من واجب آیکه چې هغه پریک دي ډیر واجب ساهین بهیرا نو تکفی له سجدتان للسهو نو کافی به د لپاره دو سجده یعنی دو سجدي د سهو لپاره الذي ترك القعود الاول من الفرض ساهيا عاد الى القعود وهي د فرض په دویم رکعت کې ناستل پکارو کنه او دا کې ناستل جندا پری خودو نو کا د ولاړی ته نږدې جو بدريږي سیدا ساو بوږي او کناسته ته نږدې جو را واپس بشي واښو به نه معنی ناسه ته را نږدې جو را واپس بشي او بیا په سیدا ساو جندا بنئ او که په فن نفلو کې دا پری خودلو نو که په نفلو کې لکه سلو رکعات نفل دا کول او په دویم رکعت کې د کې ناستل جنن دغه هیر شو دی ودرې دوله پاسه نو اگر چې دی ولاړل او بیا برکت کیږي دغه بکې پرې دغه بکې صورت وي لنډه قاعده بکې او سیده ساو بوم کوي ځکه کنه چې د نفلو هر دوا رکعاتونه جدا جدا شفعه ده مطلب دا نفل کته هر څو رکعات نیت کوي خدا په دوه حسابي واښو به نه نو په دویم رکعت کې چونکه قاعده ضروري ده باندې برابر بس کیږي کله شلون کول شي په رکعت باندې په نیت باندې په سلام باندې او غره دا چې دوه وکي نور د څونه چې کولای شي کوه او بیا بکینې سي تاسو پینې دا مسله کې کنه ګوره الذي ترك القعود الاول من الفرض هاي کس د فرض الاول نه قاعده پر خدای ساهي په هیره نو عاد الى القعود دیبه واپس کیږي کې ناسو د کلا ما لم يستوي قائما کله چې برابر ولړ نوي ثم ان كان اقرب الى القيام بیا کچره د قیام ته نږدې نو سجده للسهو سجده سهو دیږي وان كان اقرب الى القعود او کې ناسو ته نږدې نو فلا سجود عليه بسجدي نشته الذي نسي القعود الاول في النفل او هکذا دا غنه الاولنې قاعده هي رشوه بنفل بمنس کې نو عاد الى القعود دیبه واپس کیږي کې ناسو ته وان قام مستويا اگر سي برابر ولاړی لپاسه وسجد لسوي سجده سوا بگئی پوښو به نه مانی ها وسلورم رکعت کې ناستل پکارو بل اخره قاعده کې ناستل پکارو خدای پنځم رکعت ته پاسېلو نو دی با اگر چې ولاړل ورخه دقیقې وکینی بیا چې پته وته چې چرګه دا وسلورم رکعت د مدویم رکعت نو بیا وکینی سجده سوا بوږي الذين سي القعود الاخيره کس اخرانه قاعده چې نه دا هیر کړله وقام او دې ودرېدو يعود الى القعود دې به واپس کیږي کې ناسو دا کلا ما لم يسجد للركعه الخامسه سو بولی چې د سجده نه کړي د پنځم رکعت لپاره ويسجد للسهو او دې به سوګي سجده سهو وکړي الګه پوښتنه به نه مانی ورکه چې دې پنځم رکعت ته پاسې دی او د پنځم رکعت سجده وکړه نو فرض بیا څه شولو نه نفل شولو ګوره الذي نسي القعود الاخيره كم كسي اخرنه قاعده پر خودلا وقام او دې ودریدو وسجد للركعه الخامسه او پنځم رکعت سجده هم وکړه نو سوار فرضه نفلا دا فرض بس شي نو وينبغي له او دل فکار وسداري
ان یضم رکعه سادسه چې یو ځای کې د دې سره شپږم رکعت یو ځای چې د دې سره څو خو په کوم منځونو کې فی الظهر والعصر والعشاء په ماسپخین کې په مازیګر کې او په ماښام کې په ماسخوتن کې ورکعه رابعه فی الفجر او که سحر کې دا چل کړو نو بیا به سو کې د به سره څلورم رکعت یو ځای کې ويسجد للسهو سجده سهو بوږي ويعيد فرض او فرض به بیا راوګرځي فرض به سلوږي بیا راوګرځي د شپږ رکعات د نفل شول ولی زکا چې په څلورم رکعت باندې قاعده فرض و څلورم رکعت باندې قاعده سو او دا فرض پرې قودل کنه نماز به بیا دوباره کوي پوه زکا فرض نه شي نماز څه شولو نفل وګرځي الذي سجد في الذي جلس في القعود الاخير كم کس په اخرانه قاعده باندې کې ناسو وتشهد تشهد موي ثم قام بيدا پاسدو ځوان منهم قعود الاول دغه ګمان دا چې دا اولنې قاعده ده پوه شو هغه څومره قاعده وا نو يعود دی بر او پښ بیا ويسلم السلام وګرځي ولا يعيد تشهد بیا دوباره نه وي لکه پوه شو به معنی څلورم رکعت ته کنه نو دلا سلام ګرځول پکارو کنه ودا سلامونه کړو دوی ته دا درې رکعت ده د په ودرې دو چولا فتح ور کړلا یا د ته پته ولګیدا نو د براشي کی بني اوس په کې ناس کو سلام وکړي ته شهود و دوباره نه وای پوه شو به معنی اس بم نه وای اس بم نه وای چې ته شهود نشته درود شریف کو ته شهود تابع ده درود شریف کو یوازې نه دی پوه شو به معنی الذي سلم عامدا للخروج من الصلاه آکه چې په قصبانه د منځره د وته سلام وکړو وقد وجب عليه سجود السهو او بدمانه سیده سهو لازم شو سیده سهو په لازم شو خدای ما منځره د وته سلام وکړو د سیده سهو لپاره سلام نه کړو پوښوي او بیا ورته رايات شول چې هغه ما باندې خو سیده سهو نو صبوري کده منځه منافقاری نه وکړي نو دې بیا واپس کېږي شي منځه منافقار څه مطلب لکه د قبلینه اوړېدل شول یا خبرې کول شول یا خوراک کول شول نه نه نکړي نو بس بیا بسیدي وکي الذي سلم عامدا للخروج من الصلاه هغه شئوته بقص باندې السلام وګرځو فقص باندې د وانځره د وتر د لپاره وقد وجب عليه سجود السهو او لازم شو پر باندې سجده سهو نو سجده للسهو دی سجده سهو بکای ما لم يعمل عملا ينافي الصلاه سو پر دې د عمل نه کړه چې نماز منافي وي كالتحول عن القبلة لغه قبلنا اوړېدل شول او تکلم او خبرې کول شو مثلا پوه شو به معنی نه خبرې کول دی مونږ چې څنګه خبرې کوو دا او دا مازن منافی نه دی الذي كان يصلي صلاه رباعيه اكس منځ کو سلو رکعات منځ کو فتوهم او دا وهم راغی انه قد اكمل صلاته چې خپل منځ پوره کړی دی فسلم سلام وکړو ثم علمت د بیا پته ولګا انه صلى على ركعتين چې هغه دوه رکعات کړی دي نو بنا على صلاته خپل منځ باندې بنا وکي بنا مطلب دا دی چې بس بیا پس دوه رکعات بس نور وکي وسجد للسهو سجده سهو وکي لکه پوه شو به معنی دی کیفیت سجود السهو د سجده سهو طریقه سره په کومه طریقه باندې سجده سهو وکاو په څومره رکعات وکاو څنګه وکاو نو دا طریقه وي الذي وجب عليه سجود السهو وکم کس چې په واجب بل باندې سجده سهو اذا فرغ من التشهد کله چې فارغ دي تشهد نه فی القعود الاخير په اخرانه قاعده دي په اخرانه قاعده کې چې کله د تشهد نه وزګار شي يسلم عن يمينه تسليمه واحده خی طرف ته بل یو سلام وکړي خی طرف ته به ثم كبر بیا تکبیر و یعنی الله اکبر وای وسجد سجدتين او سجدي بوږي مثل سجود الصلاه د مانځه د سجدو بشانګي ثم يجلس بیا بس چلوږي کی منی و تشهد وجوبا او تشهد بو چې دا تشهد واجب دی ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بیا به چلوږي نه ويدعو لنفسه د ځان لپاره دعا غواړي ثم يسلم للخروج من الصلاه او بیا به مانځه د وته سلام وکړي فلو سجد قبل السلام وای کچته د سلام نه مخکې رسیدي وکړي مطلب سلام په کوونه کړو او سجدي وکړي نجازت صلاته نه دا مسلم دا جایز دی ولکن یکره تنزیها لیکن دا مکروه تنزیهی دی هغه په شو باندې معنی وای کنه چې متا یسقط سجود السهو دا سیده سهو بکله نه کو مطلب دا سیده چې یو مونږ پای کې سیده سهو په امام لازم شولا خو دې بکله سیده سهو بنه کوي اصله کا مطلب دا چې هم ته غلطی را لاوم سیده سهو ورکړه به مونږ صحیح ده نو کم صورتونه دي
نو يسقط سجود السهو فی الجمعه په جمعې په باندې کله غلط شو نو بیا به سیده سهو بنه کوي ولې ځکه چې سیده سهو کوي غوډي رضا جمع ده نو لکه چا پته نه لګي چې لکه دا ولې خلک په ګډوډ کیږي دا شان د اخترونو په مانځ کې یا دیو کو سیده سهو کوم یو سار په مانځ کې را باندې نور راخیږي یا نور ډوبېږي نو دې بنه کوي سیده سهو يسقط سجود السهو لازمي ساقطي کی سیده سهو فی الجمعه په جمعه کې اذا حضر في الجمعه جمع كثير کله چې په جمعه کې ډیر زیاته جمع وي لالا يشتبه الامر على المصلين لپاره چې په مصلين باندې په مسکون باندې دا خبره غړ نشي کار غړ نشي او کوس دې دغه چې لکه پته لګیدل جمعې مونږ غړ نه پکې او خلکو د امام پته لګیدل چې اوس رکوع لاړو یا سجدي لاړو پته ورته لګیدل نو بیا بکې ويسقط سجود السهو في العيدين او ساقطي بس د سو په اخترون په مازه کې اذا حضر فيها جمع كثير کله چې بغډي راځي د جمع حاضر شي ويسقط سجود السهو او ساقطي بس د سهو اذا طلعت الشمس في الفجر بعد السلام کله چې راوخت جنور په سحر کې د سلام نو رسوي مطلب دی وای کنه که اوس دغه کومه سلام مگر دومه او سیده سهو کوم نو لکه مر برابر باندې راوږي مونږ به خراب شي نو لکه دی بس د سهو به پریدي ويسقط سجود السهو او ساقطي بس د سهو اذا احمرت الشمس کله چې نور چې نسور شي فی العصر په ماجګر کې بعد السلام رسول سلام نه پوښ یعنی دې وای کوسي د سهو کومه نو ټیم را نزيد ماجګر نه بکه ويسقط سجود السهو او ساقطي سجده سهو اذا حصل بعد السلام شيء کله چې حاصل شو بعد رسول سلام نه دي اوس ينافي صلاه چې نماز منافي مطلب سلام وکړو د باندې سجده سهو خدا سلام وکړو او به نماز منافي کار وکړو که څه چلو کو کتکلم سهوا مثلا لکه په هیر باندې خبرې وکړلې په هیر باندې پوښوي وفي جميع هذه الصور او په ټول صورتونو کې لا تجب اعاده الصلاه د مانځه اعاده واجب نه یعنی دوباره بیا نماز کول واجب نه دی لکه پوښوي دې باندې ویم په څه کبسته ها واړو شابه